يا إله الوجود قد سئمت القيود كبلتني ذنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله رب العالمين د انسان د حفاظت دپاره مختلفې طریقې انسانانو ته ښودلې دي چې د هغې نه بهترین شي چې انسان د هغې باندې خپل حفاظت کوي هغه د سهار او د ماښام هغه اذکار دي، دعاګانې دي مسنونې چې کوم ثابت دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او موږ تاسو ته یې ښودلې دي. دا دعاګانو د بهترین وخت دی چې کوم دی هغه د سهار مانځه نه بعد او د مازدیګر مانځه نه بعد دی. دا بهترین وخت دی که یو انسان غواړي چې خپل ځان حفاظت وګوري چې الله رب العالمین د هغې څومره حفاظت کوي، نو هغه له دا پکار دی چې خپل ذکر اذکار وګوري، خپل منځ وګوري چې منځ څومره کوي، ذکر او اذکار د هغې څومره دي. بهترین شیز چې هغه د انسان حفاظت کوي هغه معوذتین دي، سورة الفلق او سورة الناس، چې د هر سنه الله رب العالمین دغه انسان له حفاظت ورکوي د دې په ویلو سره. که موږ او تاسو صرف د دې یو آیت ته وګورو، ومن شر غاسق اذا وقب، په دې کې موږ سوچ او فکر وکړو په دې کې څومره غټ حکمت پروت دی. د هر قسمه د شر والا خلکو نه پناه غوښتل دي الله باندې، الله ته التجا کول دي، الله رب العالمین طرف ته پناه وړل دي، الله رب العالمین طرف ته تلل دي د هر قسم خلکو د شر نه، بلکې د هغې مخلوقاتو د شر نه پناه غوښتل دي په دې کې چې کوم په نظر باندې نه راځي. لہذا په دې کې ډېر زیات خیر دی او انسان که غواړي چې خپل حفاظت وکړي نو پکار ده چې هغه د الله په دغه ذکر باندې حفاظت وکړي او د الله دغه ذکر او اذکار چې دا یې موږ او تاسو راکړي دي باید الله په دې باندې سهار او ماښام یاد کړو تر څو چې زموږ او تاسو په دنیا کې حفاظت وشي. د الله نه دا دعا کوو چې الله رب العالمین موږ او تاسو له دې توفیق راکړي او دا اذکار د سهار او د ماښام د ویلو توفیق راکړي او دا د موږ نه هیر بالکل نشي او دا خپل یو طریقه او سنت جوړ کړو. وصلی الله علی النبی محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.